محمد حفیظ هم د پاکستان سلیکشن کمیټۍ حقیقت ښکاره کړی دی. د پاکستان سکواډ چې کوم د بنگلاديش خلاف ټي20 سیریز د پاره اناونس شوی دی نو په هغې کې څه نوجوان کھلاډیانو ته موقع نه ده ورکړل شوې او د هغوی په ځای فهیم اشرف شو یا حسن علي شو د هغوی غوندې کھلاډیان په سکواډ کې شامل کړل شوي دي چونکې حسن علي او فهیم اشرف په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنسز ورکړي دي خو بل طرف ته محمد حفیظ په دی باندې ابجیکشن هم کړی دی ځکه دی نه ښه نوجوان کھلاډیان دي چې هغوی سره چانسو په کار دا و چې سلیکشن کمیټۍ پاکستان کرکټ بورډ هغوی له چانس ورکړی اوس محمد حفیظ څه ویلي دي کوم نوجوان کھلاډیانو سره زیاتې شوی دی د چا په ځای کوم کھلاډي شاملول پکار وو هغه سره مکمل تفصیل په دې ویډیو کې شریکوم ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ د محمد حفیظ په بیان باندې راځو خو هغې نه مخکې که چېرې تاسو په خپل کورونو کې سولر سیسټم لګوئ یا ستاسو ملګري یا ستاسو فیملی نو زموږ په نوښار نوشهره حکیم آباد کې خپل آفس ته سولر سیسټم مکمل انسټالیشن څونه هم سامان دی هغه موږ سره په ډېر کم ریټس باندې انشاءالله تاسو له ملاویږي نو تاسو زموږ سروسز اخیستلی شئ په سکرین تاسو له زموږ کارډ هم ښکاري په دې باندې تاسو اړیکه نیولی شئ د سولر سیسټم انسټالیشن دپاره جي راځو چې تفصیل طرف ته محمد حفیظ ویلي دي چې زه په داسې سلیکشن کمیټۍ باندې لعنت وایم چې کم کھلاډیان بوډا شوي دي او ریټایرمنټ ته نږدې دي د هغوی ټیم کې ځای شته دی خو چې کم نوجوان ټیلنټ کھلاډیان دي ټیلنټډ کھلاډیان دي او هغوی پاکستان د راتلونکي 10 کالو دپاره صرف کولی شي پاکستان ته خپل سروسز ورکولی شي نو او ښه ګیم کوي نو د هغوی سلیکشن نه کیږي جي چې تاسو نوجوان ټیلنټ ته موقع نه ورکوئ نو بیا د داسې پی ایس ایل او د پرفارمنس څه مطلب بیا داسې پی ایس ایل او په دې پی ایس ایل کې د نوجوان کھلاډیانو د نوجوان ټیلنټ پرفارمنس څه مقصد شو چې دومره ښه پرفارمنس ورکړي او د هغې نه پس هم تاسو هغوی په نیشنل ټیم کې نه سلیکټ کوئ نو بیا د دې مقصد څه شو جي محمد حفیظ په سلیکشن کمیټۍ باندې یو ډېر غټ کوېسچن ریز کړی دی اوس محمد حفیظ دا ولې ویلي دي چې تاسو بوډاګان کھلاډیان یا ریټایرمنټ ته نږدې کھلاډیان ټیم ته راوستي دي د هغوی په ټیم کې ځای شته دی خو د نوجوان ټیلنټډ کھلاډیانو ځای نشته دی نو یې کې یاد کړی دی شاداب خان یاد کړی دی او حسین طلعت یاد کړی دی اور حسن علي یاد کړی دی اور فهیم اشرف یاد کړی دی چې دې کھلاډیانو ډېر ټایم د پاکستان دپاره میچ وکړل خو دوی څه داسې غټ پرفارمنس نه دي ورکړي نو دا وایي ریټایرمنټ ته نږدې دي د دې کھلاډیانو په ځای تاسو نوجوان کھلاډیانو ته موقع ورکولی شوه لکه ما صداقت د پېښور زلمي ښه کھلاډي دی په کار چې د حسین طلعت په ځای ما صداقت ته موقع ملو شوې وه خاص سفیان مقیم د شاداب خان په ځای ان شوی وې شاداب خان ډراپ وی او سفیان مقیم له موقع ورکړل شوی خو نه جي شاداب خان کپتان نه جي علي رضا ان کړی وی د پېښور زلمي فاست بالر چې 145 او 46 کې بالنګ کولو چې حسن علي ډراپ کړی وی علي رضا ته موقع ورکړی وی دا محمد حفیظ وی جی فهیم اشرف په ځای بل نوجوان کھلاډي داسې چې هغه ښه پرفارمنس ورکړي خو نوجوان بالرو هغه له موقع ورکول پکارو نو دا کھلاډیان خو یې الریډي دی ویسټ شوي دي دی الریډي ریټایرمنټ ته نږدې دي تاسو یو داسې پلیټفارم جوړ کړئ چې تاسو نوجوان کھلاډیان ټیم ته راولئ او هغوی ښه پرفارمنس ورکړي چې تاسو راتلونکي 15 کالو دپاره بېغمه شئ چې راتلونکي 15 کال هغوی تاسو له ټیم وچلئ نو محمد حفیظ زما پوینټ آف ویو سره دا ښه خبره کړې ده تاسو دې حوالې سره رایې لرئ خپله رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ